السلام علیکم دی وخت زه پېښور پریس کلب مخې ته ولاړ یم. پېښور پریس کلب مخې ته نن د سنټرل کورم څمکني خلک هغو سره ټول کورمیول راغلي دلته پېښور پریس کلب مخې ته احتجاج کوي. دا احتجاج چې کوم ده هلته بدامني خلاف کومه بدامني روانه په کورمې کې هغه خلاف دلته احتجاج روان ده. دغه احتجاج کوونکو سره خبرې کوو د څه حوالې سره ده. ډېره مننه که درته ووایو څه د احتجاج څه حوالې سره ده او دې کې چې څوک ګډون کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه ریحان صاحب. دې کې چې د کورمې مو یوت ټول راغلی دی، نوجوان ټولې کورمې څو ورځې مخکې په سنټرل کورم یو کور باندې بم ګوله وغورځېده، هغه کې یوه زنانه شهیده شوه. همداسې دا د کورمې بدامني تقریبا ډېر وخت وشو چې موږ سپین ږیري شو خو امن څېړندو شو، امن رسي نه. بار بار ریاست نه ډیمانډ کوو، ریاستي ادارو نه ډیمانډ کوو چې موږ د بدامنۍ شکار یو تر څو پورې به شکار وو. بحالي د نه غواړو، امن غواړو، تحفظ غواړو، حقوق غواړو، خو ریاست نه غواړو، ریاستي ادارو نه غواړو. موږ خو په دې دومره ستړي شو چې احتجاجونه مو ټول ژوند په د احتجاجونو تیر شو. 20 کالونه مو احتجاج کوو. ریاست سنجیدګۍ سره په کورمې کې د امن د بحالۍ دپاره، بدامني د ختمولو دپاره څه اقدامات کوي، په دې مو کنفیوز یو یا نه پوهېږو چې به امن به راسي څنګه. د مو امیر چمکني نوما دی، زه له کورم سنټرل کورم قوم چمکني سره تعلق ساتم. څه ډېر کافي وخت نه د مو پورا کورمې کې بیا خاص کر سنټرل کورم او بیا د مو ټول نه متاثره علاقه د چمکني اورې ته دا افراتفری شروع وه. دلته نن اتوار پورې زه کورمیوال روتي یو او دا یکیو ټکي غاک کوو، یکیو اواز کوو چې د مو سنټرل کورم سراسره پورا کورمې ته مو ته تحفظ راکړی شي، امن دې راکړی شي، د کومې ریاستي پالیسۍ دي دا د بند کړی شي. او نن خو بیا هم تاسو ته کم تعداد کې بریښي که دا سلسله بند نه شوه، انشاءالله کوشش به کوو چې منظم شو او اسلام آباد ته لاړ شو. ایمان ما وسیم سجاد دی، زه سنټرل کورم سره تعلق ساتم. موږ دغه احتجاج په دې بنیاد باندې کړی دی چې د څو ورځو نه په سنټرل کورم کې ډېره زیاته بدامني ده، ډېره زیاته افراتفري ده چې د هغې بدامنۍ او د افراطفرۍ د وجې نه زموږ ماشومان، زموږ ځوانان، زموږ زنانه هغه د ذهني ستونزو ښکار شوي دي. یو طرف نه کله هلیکاپټر راشي، بل طرف نه چې دی شیلنګ کېږي، بل طرف نه دا نور خلک راځي، نو دې وجې نه هغوی د دماغي ستونزو ښکار شوي دي. موږ نن دې دپاره راغلي یو چې ریاست ته د خپله مطالبه کېږدو چې موږ ستاسو رعایه یو او تاسو ریاست یې، تاسو زموږ واکداران یې، نو موږ تاسو نه د امن مطالبه کوو او چې کومه زنانه شهیده شوې ده د هغې شهیدې زنانه دپاره موږ سرکار نه د فنډ مطالبه کوو چې د هغې هغه بچی تربیت ورباندې صحیح طریقې سره وشي او د هغې پالنه وشي. ډېره مننه. دا تاسو واورېدلو د کورمې خلک راغلي دلته احتجاج یې وکړلو. د دې احتجاج مطلب دا ده چې دو په کورمې کې امن غواړي، خوشحالي غواړي، بحالي غواړي. دغو خلکو مطالبه دا ده چې په علاقې کې د امن، خوشحالي او بحالي دپاره حکومت او حکومتي ادارې اقدامات تیز کړي. ډېره مننه.